الله وبركاته. زما عزتمند والله جل جلاله دا یو خصوصي انعام په موږ او تاسو باندې چې نن موږ تاسو په داسې محفل کې راغونډ کړي یو. د دنیا په سر قسمه قسم محفلونه کېږي، خو د قرآن عظیم شان محفل دا د ټولې دنیا د محفلونو نه افضل دی. زما عزتمندو الله جل جلاله انتہائی احسان کرے چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کی پیدا کړو او بیا قرآن عظیم زمونږ استاد لپاره د ژوند دستور او شریعت او کتاب جوړ کړی دی. قرآن کتاب مبین نور دی، ہدایت تے د فکر کوونکو لپاره. او زما عزتمندو چې د چا سره لاس ولګي هغه د دواړو جهانونو په سر باندې عزتمن شي، کامیاب شي. او چې چای حقیقت دروغ کړی دی او نه یې منلی، الله متلاشي کړه او انتهایی د پریوتو درجو والا کړه. زما عزتمندو چې چا قرآن حفظ کو د ازلي ابدۍ د دواړو جهانونو ژوند دی ډېر ښایسته او ښکلی شو. زه یو داسې ساده سړی یم، خو زما د خوږ شاګرد دا وینا وه چې یاره خامخا یو دوه خبرې. زما عزتمندو زه د خپل طرف نه د مدرسې د طرف نه تاسو ته زما سره محترم قاضي زرنوش صاحب او بابا هم راغلي، هغوی ته تاسو ته مبارکي پیش کوم. د دې ماشومانو پلارانو ته او ستاسو د ټول علاقې او کلي ته خو زما عزتمندو زیاته مبارکي زه د ډېري هغه کوڅو ته هغه زنانو ته او هغه خلکو ته پیش کوم چې حاجي د ذاکر قاري صاحب په قرآن کې خپل حصه اچولې ده. الحمدلله کال به کال دلته دا ښایسته ښکلي ګلونه دا قاري صاحب د هغه ځای نه راوړي دي، جوړه یې ترې ډېره کړې وه. نن تاسو کال به کالي نه الحمدلله دا رازغونېږي او موږ او تاسو یو. په ډېري کې ډېر خلک به مړي، څوک به ژوندي. خو الحمدلله دېرش کاله د هغې مدرسې وشو او د قاري صاحب د زرنوش د برکته او د نورو مدرسینو د برکته په کال کې خامخا د 50 خواوشا قاریان صاحبان فارغېږي د الله په فضل سره. اوس چا چې په دغه قاریانو کې خپله حصه جوړه کړې ده، یا د دنیا په سر موجود دي او یا د ځمکې لاندې دي، ایمان د سره خبره ده. په ایمان یې وایي چې څومره د عزت خلک به الله به ورته د ځمکې لاندې کومې درجې ورکوي او کومو خلکو چې مدرسې سره حصه نه ده کړې دنیا په دنیا پاتې ده. دا هر څه د الله دي، هغه پیدا کړي او هغه ته وپاتې او د ایس د ځان یې مخکې څه ونه لېږل. انتهایي بدبخته او بدقسمته دي. د ښه شان تاسو ته الله پاک مدرسه درکړې ده او دا درخواست دی تاسو ته. زمونږ بدقسمتي به ورته ونه وایو، خو زمونږ کمزوري دا دی چې یو نه به کراچۍ کې وي چې د مدرسو سره ډېرې زیاتې پیسې ځکه ورسره مشرف وي چې دا خو کاروباري خلک دی، د دوی سره خو ډېرې زیاتې پیسې دي. او دلته کې چې موږ څوک مدرسو ته راځي نو انتهایي درجې ورسره غریبانه وي او مدرسې ته اکثر ځکه رالیږي چې د سکول دغه فیسونه او دغه څیزونه نشي پوره کولی. په دې کې زمونږ د ستاسو خیر دی. که دا غریبانان په دې دنیا باندې نه وي د دې مالدارانو یا زکاتونه او دا سخاوالي به چا خوړه، او که دا مدرسې نه وي او دا غریبانان طالبان پکې نه وي نو بیا به ستاسو د زکاتونه او خیراتونه او صدقې چېرته تله؟ دا الله احسان دی. او بیا هم بله کمزوري دا ده د حضرت علي رضی الله عنه
ارشاد دی که هر چا د دنیا په سر باندې څوک مالدار موجود و او هغوی د خپل مال هغه زکات ورکړو کوم چې پې د الله د طرف نه اوي دی د دنیا په سر به هغه زکات اخیستلو والا څوک پاتې نه شي چې دا څومره مونږ او تاسو یو چې دا ماشومان په کوڅو کې ګرځي او دا وظیفې راغونډو او یا زموږ د مدرسو سره چې کوم دین انتهایی ضرورتونه دي دا د دغه مالدارو کمزوري ده کم مالدار چې خپل زکات پوره نه وباسي که دا خلکو وایستو نو انشاءالله چې په مدرسو کې به ټول طالبان خوشحاله شي زما ورونو د دې ختم القرآن په وخت کې الله پاک وایي زه د هر چا یوه دعا ضرور قبلومه خپلې هغه دعاګانې را مخې ته کوي چې کوم زمونږ او ستاسو ضرورت دی